اکثریت د چا وي؟ وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شریعت راوړی دی، نو څونه خلکو په اسلام ایمان راوړ. موسی علیہ السلام شریعت راوړی دی، څونه خلکو په ایمان اسلام راوړ. په ټوله دنیا کې کافران زیات دي که مسلمانان؟ با اصوله زیات دي که بے اصوله؟ منځګزاره زیات دي که بے المازه؟ څوک زیات دي؟ الله قرآن کې فرمایي واکثرهم لا يعقلون، اکثر خلقو کې عقل نہیں. واکثرهم لا يهتدون، اکثر خلقو کې ہدایت نہیں. وقلیل من عبادی الشکور، مسلمانان با اصول خلق، دینداران، اللہ والا، منځګزار، با ادب، با اخلاق، اٹیکیٹس چې پکې وي، پرنسپلز اصول پکې وي، داسې خلک کم وي. تاسو وګورئ په دې معاشره کې ښه ډېر دي که بد. نو تاسو په دې خبره پوه شوئ چې کله ووټونه وي نو څوک په ګټي؟ چا سره ډېر خلک وي نو ډېر څنګه وي. که نبي علیہ السلام ووټنګ کو ابو جهل سره چا به ګټي؟ ابو جهل. که موسی علیہ السلام ووټنګ کو فرعون سره چا به ګټه؟ فرعون به ګټه. ځکه دې کسان کم نو دی داسې شعر او باسلی دی که نه چې چته به لمن پاکې خلک حکمران نه جوړېږي. دا شعر او باسلی دی. ابله د یو کس زما ملګری و یاسین، دسخط یې کوو نو یاسین یې ولیکه په اردو کې، او هغه هم سم ونه لیکه. ما ستا جوړ تعلیم نشته. ما ته شکر چې تعلیم مې نشته. ویم ولې؟ وي دا پاکستان چې 80 کاله وخوړ نو تعلیم یافته وخوړ که غریب وخوړ؟ چا چې بهترین دسخط کولی شو هغه وخوړ که بل چا وخوړ؟ زه خو هوښیار یم، عقلمند یم، کاروبار کوم، سمې ډېرې پیسې دي را سره، عقلمند یم، هوښیار یم. 90,000 ډاکټران بېروزګاره دي، 100 لاک انجینران MBA والا بېروزګاره دي. ما ته یې وي ښه پوهېږم، تعلیم مې نشته. ولې مې نشته؟ وي د قرآن حدیث تعلیم مې شته که نه؟ د مور پلار قدر کوم، د ښځو او بچو عزت کوم، ظلم زیاتې نه کوم، چاله تکلیف نه ورکوم. څه تعلیم؟ دا هغه خبره عجیبه وکړه. وی کاروبار کې ډېرې پیسې دي، ټول راجا بازار د پینډی او سنګاپور او چاینا په دې ټولو د پښتنو قبضه ده. الف ته لالا وایي، پیسو سره سمې ډېرې دي، خو نیکان هم دي، خم دي، الله والا. په تنخواګانو کې څه دي؟ ډیګرو نه ډیبرې جوړې شوي، ډیبرې. خبره ټیک ده. تقریبا 300 ټیچرز فیمیل پکار وی، 14,000 جنکې رالی. کم ځای ته؟ مردان شیخ ملتون ته مخامخ په ګراونډ کې. هسې برتي کېږي څوک او چاله سیټ ورکوي، خو تاسو ته پته ده. کاروبار او تعلیم د قرآن او حدیث، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، جیالوجی، پیتھیالوجی، سوشالوجی د یونیورسٹی کې پڑھاوم، ډبل ایم اے PhD مې کړی ده. آیا دې کې یو چپټر شته داسې چې د مور پلار عزت او قدر، د مشر عزت، ښځې باندې ظلم نه، د بچو تربیت، دا شته یو چپټر په دې کې؟ وی فلانې ډېر تعلیم یافته دی او فلانې جینۍ ډېره تعلیم یافته ده. څه تعلیم یې کړی دی؟ ډبل ایم اے، MS. هغې اخلاقیات ویلي دي؟ نه. پرنسپلز آف اسلامک دی ویلي دي؟ نه. څه یې ویلي؟ څه تعلیم یافته ده؟ یہ سب نه ده، یہ سب ولله ورځي. د سوراف سایکل مالک بچی د هغه په جنازه کې شریک نه شو، عرب پتی و. ولې؟ بچو ته دینی تعلیم نه ورکول. سر سید احمد خان څنګه دنیا تعلیم سکول کالج یونیورسټي چې مسلمانانو کې دا خدمت یې کړې ده، ماشاء الله. د هغه زوی جنازه کې شریک نه و، کفن یې پرې وانه چړ. زوی خو غټ افیسر و، غټ تعلیم یافته و. نو ولې والد صاحب باندې کفن وانه چړ؟ وجه دین وسره نو. نه دسخط چې چا وکړ یاسین بهیه نوم وي، ښه په هر څه پوهېږم ماشاء الله. او بله خبره وکړه، یو ساینسدان هم سکول نه دی ویلی
چې څونه ایجادات شوي دي دا هغې کړي دي چې سکول یې نه دی ویلی. ما یې ښه وي سټډي وکړه. ما یې ستا خو سټډي نشته ما اورېدلي دي او خبرې ټیک ته ګورئ. سکول به وایو، کالج به وایو، یونیورسټي به وایو، انشاءالله بچو ته یې موږ هم ښایو، ضرور ده. خو لږ اخلاقیات او د بچو تربیت هم زده کوي او ګټي به هغه کس چې چا سره زیات کسان وي او زیات څوک وي تاسو پوه